الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب تحريم الغنيمة في الحوالة والاستقبال قبولنا إلى مجيئنا ما دې په بیان د ټال مټول د غنی کې یو سړی ول باندې خر دې غنی دې ټال مټول کې نن دې سفاره چلےګا او صحیح د حواله چې هغه ولګي یو مالدار کړي هغه باندې حواله ورلاشه او بلانی کړي نه پیسې واخلا نو قبل ول د حواله دا مستحب دی اذا حيل على مليء یا ملء شکلا تا حواله درکې په مالدار باندې غني کړي باندې درکې نو حواله نو دا قبول حواله دا قبول اوس یو سړی دی او هغه مالدار هغه دا په فرض دا قرض ورکول د دې په وخت او طاقت کې شته دا ظلم دی دا حرام او که یو سړی لګي او ستاسو باندې قرض او هغه وخت طاقت نه لري راځي چې قرض ورکوم به اوس طاقت نشته نو دا ټال مټول کوي د دې لپاره دا حرام نه او کچې ته غنی وي او مالدار اوس که یو سړی دا سوي غنی وي هغه چې زما اوس قدرت نشته امان نشته مال غایب دی را روان دی بینک دی نو څوک شته نه دی بار واخلم او تاسو به درکما نو که تاخير تر دغه وخت پورې کوي دا شاهد او دا روان دل ارما تر نشته زما مال لوړما بینک دی یا چا کړ دی وروړم نو دا شاهد د دې روایتونو داسې معلومي امام مالک شافعي مولا جمهور علما هغه دا وایي کسړې مالدار نه چا په داو پر تېز کول شي محبت کې بندي کول شي درځو که یو سړی معسر دی تنزست دی نو د دې حق جایز نه دی د دې نه مطالبه هم صحیح نه ده کله چې دا مالدار او دې سره ملازمت هم جایز نه دی چې کوم فکر کتابونه او یو سړی مالدار د پیسې نه درکې نو کچې ته حاکم هغه ونی په ډیر کړي نو کني یو طریقه په پهدا کو ځان سره لازم چې هغه چیرته دی وسره ده کور ته دی کور ته وسره لاش پټی ته دی پټی ته وسره لاش دکان ته دی دکان ته لاش دکان مخکې کې خلل څه کې کړي باندې نقصان دی نه راځي جمعه کې چې کو درې نو مامون کې نو څو ورته خواته کې نه څنګه راځي کنه نه دیوانه نه کړ دی نه راځي د کور ته نه وته دروازه کې ورته کې خلل څه کې ستار نه سړي باندې نه کړ دی نه راځي دام یو طریقه دا غړي و چې را کار ورته وایي دني ورکه نور دی وساکي مناظره د کار ورته او کچې ته معسر وي تنګست وي ناګه سره ملازمت دامه کوي اوس که یو سړی ټال مټول کې پیسې نه ورکې غریب مالدار دا سړی په دې باندې فاسد ورځي کنه کوي د دې شهادت مردود دی کنه دی نو په دې کې د علماو نو هغه اختلاف دی سوې د دې شهادت دا نه کېږي ځکه دې زیاتې او ځل نه وکړه حرام کار وکړه دا فاسد دی د دې شهادت دا مردود دی سوې یو ځل باندې رسېږي نه که بار بار دا کار وکړه نو به شهادت دا مردود او کچې ته حواله په مالدار باندې درکړه حواله قبول کا هغه سړي په دې چې نو هغه د لار شه نو هغه حواله نو دا قبول او جمهور علما وایي دا حواله قبل اول تاسو دې واجب نه دي هغه تاسو پلاني په سلاش حواله درته دا استاد پر ادا مستحب دي دا یا مندوب دي سو وایي دا مباح دي او بعض وایي نه اهل ظواهر واجب دي ځکه پیغمبر سلام امر په دې باندې راغلی نو داوود ظاهري هغه مذهب دي او جمهور علما وایي دا واجب نه دي
ته حواله قبلې هغه مالدار په دې پیسې تهري او هغه حواله نه قبلې وته چې براتي ما ته حواله مره کوڅلار شامل پیسې راواله ما سره زما پیسې پتا دي دا لپاره دا جواز لري او دا وځي ظاهري و چې دې سړی نخلاص او بدا غني څه دي ځکه ظاهري امر راوړي وفي قال حدثنا يحيى قال قال على رسول الله رضي الله عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله وإذا أصبح أحدكم على بنيه فليقطع وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن عمر قال حدثنا محمد بن رافع قال عبد الرزاق قال حدثنا جميعا قال حدثنا معمر بن حماد بن ربيعه ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال صاحب بين فضل المال الذي يكون بالبلد ويحتاج الى ذراع البلد وتحريم من المسجد وتحريم من ضرب الفحم. انه باب في بيان التحريم بيع فضل المال الذي يكون بالبلد تحرام بیابان کی زیاتی اوبری هغه وو استاد حاجات ضرورت نه زیاتی دي دا او بخته دا جائز نه دا حرام او محتاج دا سړی ورته راځي د کلام او تحریم د منع د بدل د دې منع کول دا جائز نه استاد او حرام د بيع د ضرام الفحم د دې معنی چې په اجاره لپاره د دې چې څنګه اجاره کې د میخ باندې د میخ حامله و دا چې ضرب الفحل ویل کېږي امام مالک رحمه الله وی دا جائز دا روا او شرط په کې دا چې اجرت دا معلوم وي او وقت دا معلوم اجرت معلوم وي چې 200 روپے راکې وقت به معلوم وي چې فلاني وخت ولا او امام مالک رحمه الله چې په حدیث کې خو نه راغلي ودا نه تنزیهی دا نه تحریمی دا نه امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعی رحمه الله چې دا حرام ده قطعا ځکه دا عبادت د فحل کې دي دا مجهولي او بشته نشته او بل دا موجود دي کنه او چې شتره په دی باندې بدا حامله کیږي کنه حامله کیږي او د قوت څخه دا خدای ته معلوم نه دي او بيع د معلوم او بيع د معلوم دا جائز نو جمهور علما دې قائل دي چې دا جائز ده وفي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثني محمد بن معاذ قال حدثنا ابو سعيد الجميع عن ابن زبير عن ذكر يا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت النساء وفي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمود قال حدثنا ابن جبير قال حدثنا ابن جبير قال اخبرني ابو جبير انه كان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجال وعن بيع ما له ولا بيع حسنا فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دين النبي صلى الله عليه وسلم بيع دما او د مکه د تحریزا دې لپاره چې هغه وکړ اصل کې دا وګ معنا کول چې راغلي دي بيع د فضل الماء دا ليمنع به الكلام معنا دا یو سره کوئی نه د دې په ملکیت کې د صحرا بیابان کې او په دې کې وګړي کوئی دا وګړي د سړي د حاجت او ضرورت نه زیات او دا دې کې واقع دي دې کې غیاګان دي او دې غیاګان سره د دې کوئی نه ماتوانو وګړ دا نشته و چې نور وګړ نشته مګر امتق وګړ اوس خلګړي بي دي واګانی میخي دي الله دې نو سره نو چې دک کوئی وګلال شي او دلته په دې پټو کې لال شي په دې چراغا کې لال شي واخښ نکېږي خلق کې مال دا کوي او کله دې په یو وبلال نشي نو خلق کې جنو دلته نور وبل نشته واقع نیوي غیاګان نیوي غیاګان نیوي دلته خلق تاوي دا سره نه ودا سره لګي دا وبد دې حاجت ضرورت نه د پټي نه حق نه زیاتی نو دې سړي باندې حرام دي چې دا زیاتی وبد دې ګړو بيزو د پارا دا منه کوي دا په حرام دی ګډو بيزو ته بدا وګور دا وتی بلا عوض دا وو اوس دا وګ چې بلا عوض ګډو بيزو ته دا سړی ورته کچې ته منع وکړنی ورته او دې تاسو در کوم نه مگر په پیسو باندې نو دا ویره موجوده ده چې دا ګډو بيزي د څوم د زراعت دا حرام شي او بلدار چې ګډو بيزو ته وګور کړو وګور اوس کې څه بچراګا کلاړ چې پټوي کا څنګه یاش نشي ګډي بيزي خوري چې خوري نو دا منع د اوبو دا مانع د دې نه دی چې دلته په دې غیاش نکېږي نه غیا دا نشنکېږي دا منع د اوبو د دې وجه نه حرام دی چې دلته راعي د غلط اغه نه کلانه منع راوي
دلته چراغانه من راځي واپس نه کیږي نه او دا کوم اول ورسي نهى عن بيع الماء دا محمول دی په دې باندې يمنع به الكلا چې څنګه په دې اوبو سره غیا کېدل غیا څه کېدل دا ورته منل نو په دې کې باندې دا معنا نو دی وجنا تزیاتی وګوري په صحرا بیابان کې وي دا د ضرورت او د حاجت نه دا زیات دي نو یو او بل دار چې د ګړو بيزو د پاره د اوبو ورته د پټولو استراب کولو د پاره نه او بل دار چې ته د مالک دی وبو ته محتاج نه نو نور وبم نشته چې هغه ولې کوته لا څه ګړي بيدي دا وبو ته وسه نور وبم نشته او بل دې فصل د پاره نه غواړي د ګړو بيزو د کوخانو د نه خو کولو د پاره غواړي او دې وبو ته محتاج هم نه یې دغه صورت کې تاسو باندې کول حرام دي نو دا وبو دا ورته ول خطه باندې دا کوته نه چې دا وبو زتا دا کوم دا باندې خاصو ولی ځکه دا وبو دي خرڅ کړي نو دا وبو د جوړې بيزونې اضافه شي کټه دي البته په باندې خیاغان نشي کی نو چې دا وبو دي خرڅ کړي نو ګویا کې تا دغه صحرا بیابان دا غیا کړه دغه د غیا د پر د دینه ماسوا نور وبو دا نشته ځکه دا وبو نوي واخد سره وینا دلته نور وبو نشته دا ګډي بيزي خرڅ سره نه په صحرا په بیابان نو بيع تابا ځکه حرام ده ګویا کې ته ولګې چې دا وبو دي خرڅ کړي لکه دا غیا دي چې خرڅ کړه نو دا غیا خرڅول دا خو مباح ده د چا مملوک نه ده نو تا د لپاره خرڅول دا جائز دي نو د وبو خرڅول دا نه جائز نو ځکه دا سړی چې تاسو وبو درکې دا ګډ بيزو ولا وی دا وبو ورته ورکړه پیسې ورته ورکو وبو تناوه دا یوازې تا د لپاره دې لپاره وبنه درکې چې دا ګډي بيزي زما وبو شي دې لپاره درکې نه بلکې د دې نیت دا ده چې دلته ګډي بيزي به مو بشي دا وبو بلال شي یا ته فصل تلال شي شراغات بلال شي قیام دې باندې شنه شي نو هم به ګړي سیرا بشي هم به غیا ته باندې راځنه نو مقصود اصلي دې هغه غیا ده چې کله غیا ده او غیا کا تول چې د چا ملکیت دی هغه حرام دي نو وبو فرتول چې دا هم حرام ځکه کله هغه غیا ته ویل کی وچی کلم دی ناغي ته ویل کی حشیش او حشیم وچی ته ویل کی او عشب د هغه ته ویل کی چې هغه لمده غیا دلته کلاله وچه د کلم ده خدا غیا پښنه کیږي یعنی یو نفس خرڅول د عبودي دا جائز دی خدا فلات کې چې معنا شوی دی دا خرڅول د عبو دا ذریعہ سبب د خرڅول د غیا ګرځي نو غیا خرڅول کو ناروا ده چې چا ملکیت نیوي امدا چې غیا کوي نو د عبو خرڅول دا غیر وجه نه هم ناروا او وبه قال حدثنا شبيان قال قال على مالك حق على حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس إليهما عن الدين يعني قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الموت رسول الله يؤخذ به الكلام وبه قال حدثنا أبو طالب وحول ومسلم حول كما أخبرنا إخوان قال قال عن الرجال قال حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقنعوا فمن الله يتنعوا به الكلام وبه قال حدثنا عبد الرحمن أولي قال حدثنا أبو عقيل بن عبد الرحمن قال حدثنا يقول ذلك قال أخبرني زياد بن مصعب أن إجازة وتعالى أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوقف المال يعطيه الكلام لا يترك الوحي ذلك كان يوقف الذي ولا يعطيه حرام دې څنګه کلم حرام دې خلوان کاهن شیرینی ورکول کاهن او مهر البغي او نهي د بيع استنار نو دا حرام نو استرویت راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې تخبیر دا وی چې دا جائز دا مهر البغي چې وای معنا دا چې زانیه خذ په زنا باندې شي اخري دا حرام او دې ته مہر ویلي دغه دا صورت د مہر دی دا بالکل دا په سره حرام فلوان کاهن او سړی کاهن تلاشي هغه ته پیسې دا ورکوي دې ته فلوان څه ویل کیږي فلوان شیرین ته ویل کیږي حلاوت نه ماخوذ دي نو معنا دا دام د ماغل مشابه دی او شي طرح چې تکلیف نه لري کړي لا صحیح نه تنا کړي امداد دا شی بغیر د خلفت مشقت نه دي ته ملاو کړي نو سړی دشي ته ولګي او خو شي ورکی
نو غبین و توتی مټي و توتی چې دا اخرى بغیر تکلیف نه لته ملاوي نو دې کې دام داخل دی چې یو سړی اولوي حلوا مہر البغي کې دې کې دام داخل دی حلوان الکاهن کې دام داخل دی چې یو سړی په خپل لور باندې پیسې والی او مہر والی او ځان دې کې دام داخل نام ناروا ځکه دام عیب دی پنځ د خود باندې نو دا په دې کې داخل او امدارنګه نهي د شان د بيع استنار نه د بيع د استنار نو دام په دې کې داخل حلوان د کاهن حرام دي حلوان د عراف دام حرام د کاهن او د عارف دا فرق دی د کاهن چې دی دا دراتونکو زمانه خبرونه ساتوي انده بدا کېږي دا کېږي دا کېږي دا هغه دا دعوه کې ما ته اسرار معلوم دي رازونه راته معلوم دي او ما ته پټه کیسې معلومې دي راتونکو زمانه دې ته کاهن عراف دې ته ویل کېږي دا معرفت د شی دلته تاسو شی ورښوي دي نه خلک ورکشي ما ته دې معلوم دي چې دا چا پټه کړی دا او چې څه پټه کړی او دا کوم دې معلوم دي دا نه چا غاډه بوتلې دي نو ما ته دا اړیزه دا معلوم دا نه او بل دا کاهن چې کوم دی نو دا دعوت دی چې ما ته پټ سيزونه دا معلوم دي د قواعدو خبر خلکو ته نو دا دعوه کوي چې زه ډیر امورات باندې دا پیږم باندې څنګه پیږي یاره ما پر خاطرې دا خاطرې را سره دا هغه ما ته حال درو دا خاطرې څه خاطرې دا نو اوس خو کچې ته وې چې دا پیری نه نه د سینې پیښه دا خاطرې نه خاطرې و د خدي پیری ته نور معنا ولې ده ها نو ودا ما ته خبرونه راوړي او سو وینا زه په فهم باندې پیګم ما ته الله پردا طاقت راکړي چې په دې باندې معلومول او بعد وینا زدا څه معلومه عرب اسباب وسایل باندې معلومه چې مقدمات باندې دا معلومه کدا چې نوی دا ټول نه راوړل دا جایز فرقې دې معلومه دا معلومه ما سره خاطرې د خبرونو راوړي دا خاطرې څنګه خبره حضرت سليمان عليه السلام اغا مړ ما دل على موته الا دابة الارض تأكل من فاته فلما خرت تبينت الجن ګور سليمان عليه السلام امثال تکي ولا پیریانو با مشقت کار کولاږي ته دومره نږدې سليمان السلام د قتلې سليمان السلام ورر تکي ول ودار ورلې او دې کې روح شته نو کارونه با مشقت کول دومره قتلې وته پیدا نه سليمان السلام وینا امساو ولا را پریوت ناغه نه بعد پته کولې ودا وفات او دې نو وفات شو چې پیریان دته پیږي نه او دا ویډیو تاسو دې تعبیرونه نو تاسو دې وړي دا ټول حرام شو دا ټول ناروا دا ته دروغ پیسو چې پینې یو څل دا جوړ کړي دم تعویذ شته دم شته تعویذ شته دا هر څه شته شرعاً ثابت دي تاسو احادیث وګورئ خدا کارونه پکې دا ناروا چې دروغ وي دروغ خبر یو څه څه کوي یو ځل یو قاری ته یو لوی عالم هغه دلارم به چلارم زه نه ناشم دې کې یو خبر را ده ملال چراغ نو یاسر یو څه چې حدیث ملاسه کتاب راته وو بیا هغه ولګل کتاب راوړل چې ګلستان نه پارتي یو کتاب دی دا ګلستان راوړل دي زور ګلستان کې په پانه چې افغان د فزولې دا ټکی کېږي بیا له کې د دې شروع نه ورته وې د تابانه شي ګلستان ګوره او اخر ته ورته تابانه شي جیسے کہ وہ ساختونه تعویذ ورسمه الله وجه جوړ د ساختونه تعویذ ورکړ او د روپې ته نواز نه خبره وذات معلوم یعنی په خپل ځای یو خلی سره یو تعویذ جوړ سام ته مو ترسل نو زلالم نو سره ملمانو نو سحر چې وښو یو سړی را چراغ سړی حیران شي داسې بچراغ یو ټول کتاب پیدا کړی ما ونه کړ چې څه زور کتاب غالبا کتاب او حاکم په معنی و لن متن په باندې رسول کتاب او وغیرہ ده
دما اورانه تاسو مرنه دا په داخل کې شو ته اړای ما دا څه شی دی ولکه موږ دې یو چې شی دی راوړی او دې دا خبره دې یو کتاب وګوري نو به یقین او دې حالت دی نو دیو جن خل دم تعویل نبی کی منکر دم تعویل نه هغه نه منکر یو چې دا څو تعویل کوي دا ناروا او دا چې دا حرام دی او څو چې تعویل کوي نه منکوي نو ځکه دم تعویل دا شته خو د شریعت په طریقې باندې وو دا پیریان دي کافری دي او دا د تابانه شوی دي ته اماراتي علامات النخل دا صحیح تابانه څه شوی طبيعت دي خراب دي بدن دي ټول دي بیماری در باندې راځي کار ته ضرورت نه کیږي دا نه کیږي دکان نه چلےږي تا دکان باندې چاته کړی دا علامات نه معلومه دي دا او کتاب اړول دا څنګه کتاب دې ټول مرزونه کوي دا کتاب والی او مرض چې متوانه چاته کړی دا باندې پیریان دي دا باندې او اکثر ځان یقیني نیوي ګوره دا پیریان یو مولوی دې هغه یو خدای رامنا بنا راو کړی دی باندې پیریان ما ته ویل دا پیریان ګوره حل نه ویل پیریان حل نه وي نو دا یوازې چې شي حل وي چې ګڼه ګونه ګوره حل نه وي یڅ چلو مالته ټول بهار وځي مو دا جنې دې دی وټه تاسو خبره ووري چې موږ یې پرې خولو ما دې جنې ته وویلي خلني وستې اسم نشته الله ته وایا نظر باندې پیریان شته ما ته پته ده په پیریان در باندې نشته په نظر باندې راولم ته د پیریان زور باندې یې څه خبر راکړو ما ته نستاجي خبره ده چې تاسو عالم نه خوشاله او دې ماګه ته ورکې نه هغه غواړي چې راځي او دې مانه دې دې ته طریقه جوړو نو چې ګټه شه دې ته ځان پیران او نه څه بیا کدي بیا پیران راوته نو سم ځم پراته ما ته پلان نه راوته چې ما دې پیران ما سره خبرې وکړې خو یو شرط کې خو د شرط دی هغه دې کله ټول دې ثواب ورغور نه کې ورځي و چې نیر کې ورته وګور کې ورته ولستان خبره کوي اوس مړ نشي ما ورته کمالوس تاسو کې دې پلانېستا او مالي پیریان نو کدی ته دا جنې ورته ورکا کومه دوست کنه ورکه ثواب نه کې وګور یاغه فلاره ویلې بسم سبا ته الله نه د جنې ورته نه پیریان نو ګوره داسې کله داسې کې خپل د یو خبر کوږيږي واجب ته دومره خطرې نه دومره څه ده ما ترا نو دا څلور مې درو پیریان جو دا ما ته پدې نه پیږي د زیاره ته وخه دې یو قسم وته وخه ماګه الله ماګه خسرې ده قوزونه کې خسرې نو بیا په کې مې څنګه نه راځي دې راځي بیا دې ما ته واپس ټلیفون یو ته راځي نه خو پیریان خبرې کوله به څه چلو مال ځان په غل کنه سړی دوست اجنه چلے وا کور کې ځانانو ته ویلو پیران میرا نشته د تکي صدا سو می واري مې بلا ته دغه سړی ته ور ما ولدا خو نڅ کولای شي ځکه موږ دوست دي او نه ځکه کولای شي ځکه دوست خپل نشي اجنه له اوس نه خبره هم نه پاتې وزې پیران نشته کله چې ورکی پیران وزې کني نو پیران باندې دا څه کیږي دا خبره دا پکې راځي دا شیرینی ورکول یہ کاهنانو ته اوراسو ته پندت ورته وي پندتیانو ته دا بالکل ناروا دي دلته مت ناروا دي پیسې ورکول ناروا دي شیرینی ورکول مت د حرام دي او قولي ما حدثنا يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بكر عبد الرحمن بن مسعود بن الفقير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمه الغني وحلوان كاي قولي ما حدثنا سمد القد تاسو ویلو جمهور علما عقیده وی چې سامان الکل دا امام ابو حنیفه رحمه الله وی کوم منفعت کی حلال ذکر تاوان در باندې شته ابن منذر رحمه الله جابر بن عطا ابراهيم النخعي وی کچېتا هغه دیوی چې د فصل د پاره وی د ګړو وی د پاره وی د دې بای ادا چایز دا خار د پاره ته کته نو دا چي اور احمد بن علي بن زياد قال وحدثنا وكثير من شيخ قال حدثنا سفيان بن عيينة وكلاهما عن الزهري عن وفي حديث الله الذي وفي حديث الله
أنه سمع قول قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يوسف قال سمعت رسول بن يزيد قال أخبرنا عن يحدث عن عبد القدير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكبير والبغي وتوكل وحسب الحجاب وبه حجاج وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن سنان الموزعي أن يحيى بن كثير قال حدثني إبراهيم وقال بن يزيد قال حدثني عبد المؤمن رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمام قبل قبيل رواه قبيل قبيل وكتب حجام قبيل المدينة. كتب حجام نو دي تخبيث ولا شيء من شر الكسب دا ولا شيء العلماء اختلاف اکثر علماء جمهور علماء سلفا وخلفا اگر اذا حرام نه دي خوراک په اختیار نظام جائز دي اصل لپاره جائز دي عمد لپاره جائز دي فقهاء محدثين نو جمهور علماء هغه په دې باندې حمل کړی ودليل ابن عباس بن حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى حجام اجره نبی صلی الله علیه وسلم لګولې حجام ته پیسې دا هم ورکړي چې ته حرام وي نبی صلی الله علیه وسلم ورکولې امام مسلم دا روایت ذکر کړی امام بخاری ری مولا دا روایت ذکر کړی دا احادیث کې راځي دا حمل کې بچا باندې تنظیم باندې انتفاعا دلیل اصحاب حس على مکارم الاخلاق اشاره ده معنا دا معال الامور ته چې د اشاره ده نو دا جائز ده او دا چې حرام دا نه او دا د پیشو پیسې چې کوم دې دلته حرام او شي او مراد دې هغه پیشو چې فائدہ پکې نه وي یا نه تلبیه ده یا دین نبی صلی الله علیه وسلم کړه کل عادت ونشي خلق اعاره کوي خلق هبه پیشو مان وي دې سره بچی جن خلیو باندې دوری نو دی وجه نه کچې ته فائدہ په معنی اخذ لګيږي تاسو ضرورت په معنی څه پوره کیږي نو دې پیسې حلال دي هغه صرف خرڅولې دا هم جائز دي سب امام ابو هريره عطار مولا طاووس مولا هغه د وچې دې بیع ادا جائز نه ده او دا حدیث دلیل دی او جمهور علما هغه په دې باندې حمل کوي چې فائدہ پکې نه وي دا فائدہ پکې وي چې شو فاتحه لپاره موږ ټول لري موږ یې په کور کې او یاد آره چې څه فائدہ شو کښ پرش وکړي او ما چې دې دې لپاره خپل کاته نه بيدار شي او په دې باندې حضرت عیسی او دیوانی په اړه سلام ورته أن يحتوي كثير من هذا الشجار النووي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أنس بن مالك قال حدثنا هشام بن يحيى بن كثير قال حدثني إبراهيم وعبد الله عن سالم بن يزيد قال حدثنا أبي بكر بن أبي بكر قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ما قولنا عن النبي قال الحمد لله رب العالمين قال أنواع من تشكل نفسه فقال سجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك باب النبي بقصد الجلال وبيان النفس وبيان تحريم السلام إلى بفجر أو بين أوقات النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفقرة التي لا مبالغة بيان النفس ده في ذاك حكم ده منسوخ او بيان التحريم دي اقتناع كان ساتل حرام الا لزيد او ذرع او ماشيه ونحو ذلك دي د فرضات شي په دې باندې اجماع ده چې دوه قسم سپیان یو هغه سپیډ کلبي عفور ورته ظالم سپیډ سره چي یو هغه سپیډ چې اغاز ضرر تاسو نه نو نبی رسول الله سلام اول امر کړو په قتل کې لا وړاندې سپیان ورته دلته روایت راځي چې بعدینه بقدر اعلی او په ورته سپیډ ورته صحابه وداخل هغه نه بعد حکم دا منسوخ بیا پیغمبر علیه السلام له تور سپیډ وزن اسود بهیم دا وزن دې شریعت حکم په دې مستقر او قرار چې کلبي عفور وزني هغه نه ماتوات ټول سپیان چې ضرر پکې نوي د دې سپي وجل جایز نه او چې کوم سپي کې ضرر وي هغه وجل جایز ضرر سمان لیونی شي وجنه بیمار شي نور ته بیماری پوري دا وجنه یا هغه سپي د سړی شي دا وجنه هغه سپي د چرګان د تفری چلیان جوړي بيزي د تفری دا وجنه هغه سپي چې هغه اګې د تقری انډیمانډ د تقری تا ته ضرورت دی وجه ځای په شوم دغه څه کته ته شو ضرورت ونه انډي خورلې تا د شرب بچي خورلا نور ورته سنوي ویلې تا او چاړو باندې ځب حقیقت دا جائز دی شریعت دا حکم دا نه ځکه چې د سپیانو مسله خو دلته بیا استثناء راغلی دا ټول کلاب چې ضرر پکې نه وي د دې وجه دا جائز دا نه قاضي عیاض رحمه الله وی چې سپیان وجل نو دلته قتل د کلاب دا جایز دی خو شریعت چې کوم استثناء کړی دا وجه ما اوس دلته حکم خدا راغی چې سپیان وجل دا منسوخ هغه نه بعد شریعت اول حکم دا عام دا حکم دا منسوخ
بیا ټول سپینه ما سوا وجل د دې منه خدا څه سپیان چې دي چې هغه ستاسو ضرورت وي د فصل لپاره وي یا د ګلو بيدو لپاره وي یا ستاسو چوکیداری لپاره وي ښکار لپاره وي د دې ساتل دا ځای اوس کله د دې څلور سپیان نه ما سوا نور سپیان وي مثلا ته حفاظت د کور ته کې د محلې په باندې کې دا په باندې ساتي نو آیا دا جایز دی که جایز نه بعض علماء وایي چې دا جایز دی جایز نه دی ځکه دلته نهی راغلی څلور قسمه سپیان نو د دې نه ما سوا دا نهی راغلی او بعضې بیا په دې باندې قیاس کوي بیا دا د ګړو د پاربیزو دپاره یا د ښکار دپاره یا چوکیداري دپاره دا ستا یا د فصل دپاره دا ساتي دا ضرورت دی نو که د محلې حفاظت کوي یا ستا د کور حفاظت کوي نو دا ضرورت دی دا جایز دا خو غټ کی مسله ده او که د سپي بچی عقل ساتي ایا دا څنګه د دې تربیت ورکړي نو څوک وایي دا جایز ده څوک وایي جایز نه دی خو صحیح دا ده چې دا جایز ځکه دا د سپي بچی دی خو دا سپي بچی دی نو څه وخت بعد چې نو دی نو سپي جوړېږي نو دا بیا هم سپي ته نه جوړېږي هغه مسله ده که څوک سړي هغه چې نوم هغې چې دی نو خرې نوم بیا نوم یې ورته بدل کړی نو چې بدل کړی بیا د څه شی نوم ګرځي بیا کوټې نوم کېږي اچا ورته ویلو چې دا خو یو څو ورځې بعد بیا خرڅ کېږي ځکه کوټې و بیا غټېږي نو بیا به خرڅ بیا به نو د سپي بچی هم نه غټېږي څو ورځې بعد اوس چې جنو سپي بچی دی نو بېرته سپی ته نه جوړېږي نو د دې خط ساتل دا جایز او د دې نه ما سوا نور سپیان ساتل بلا ضرورته حدیث کې راځي نیکي بلې کمیږي شپه او ورځ چې دا سپیان ساتي سپیان لمبوي او په دې سره داسې په مینه لګیا وي تمام لوبې ورسره کوي د سپي لاړې مردارې دي د تا په جامه ولګېده ستا په نوم دې نه کېږي بیماري یو لوی مصیبت کې خلک ګرفتار وایا وفي قال حدثنا يحيى قال قال عن مالك بن نافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا رسول الله قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا وحيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الجلال فأرسل في إخبار وقال الذين ينتصر وقال حدثني محمد بن نصر قال حدثنا ابي بن ابي مصطفى قال حدثنا اسماعيل وابن هريره عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفس الجلال فتصفعت في المدينه واقام الى بنان وقال الى الله حتى حين نزل التحين على نفسه المولية لأن كان يقرأ وإن قال حدثني أن ابن قال حدثنا لنقتل كلب المورية دا مورية هغه اوخه ته ویل کېږي چې هغه شذو والا یعنی هغه اوخه چې ډکه د شذو نه وه اهل بادیې نه به راغله ښځه اوښه به ورسره ډکه د شذو نه سپی به ورسره مونږ سپی ته نه مړ إلا كالرجل وكالرجل من أوراج في مسيرة يوم أن يقول له وكذا أو كذا فقال إن الصلاة وما إن الذين ناغوي دا بورره ذکر فصل ته دی دا په خپل کار کاروندې کې ذکر د فصل دی دی چې د دې په ساتنه مدار ضرورت لیکن دا توفیق د ابو هريره نه هم نشک دی بلکې دې معنا دا ده چې ابو هريره دې د فصل د پاره ساتلې دی دا اعتناء اهتمام د حفاظت د روایتي او انسان د روایتي نو معنا دا سره چې یو څه باندې مبتلا وي نو هغه کې تحقیق کوي هغه کې دومره معلومات دي بل ځکه معلومات نه وي نو معنا دا چې ابو هريره تحقیق کړی دی چې د فصل د پاره چې ساتل جایز دي ځکه دا څه ساتل دي ځکه تا ته په مسله یادي هغه مسله چې څو نه تاسو کې او بل شي کتاب ورته وګورئ نو هغه نه بعد مسله جواب ورکړي به ضرور ورکړي ځکه تا ته دې اهتمام وکړو یعنی ابو هريره فصل کوي دا اهتمام کوي نو ځکه د سپي سپیر ساتل نه معلومیږي چې د سپي ساتل جایز دي د فصل لپاره دا توحید د ابو هريره بهیم هغه چې ویل کېږي چې خالص ټول یعنی د بهیم او ځین نقطتين یو د سترګې د دې سترګې چې ټول سپي پاک دانې کوټه کېانی هغه په خلک چا خوشمو کوي سلور سترګې هغه دوه سپي استمداد کې پکېوي نو دې ته ځین نقطتين ویل په انه شیطان نو دا شیطان
امام احمد بن حنبل او بعض دلیل نیولې چې د هغه د ټول سپي ساتل دا جایز نه دی ځکه دې ته شیطان دا ویل شي امام شافعي مولا جمهور علما دا وایي دا حلال دی ټول سپي داسې لکه نور په شان د دې په معنی کې فرق دا نشته دی نو معنا پیغمبر اسلام د حکم را لګره ما بال و بال الكلاب نو د دې معنی دې کې څه استثناء نه راغلي چې ټول سپي وجنه بل مو وجنه بلکې حکم مطلقاً راغلی بغیر د مضر سپینه په ټول باندې حکم جاری دی وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن سيان سيان قال لي عبد الله بن رباح رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب كما قال ما قال الله كتاب كما قال ذلك بالبر وقال الغني وبه قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا قال بن يعقوب بن حارث قال حدثني محمد بن وهب قال حدثنا ابن زيد قال حدثني محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا يسوع بن ابراهيم قال أخبرنا أن الرسول قال وحدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا أبو بكر بن معاذ وقال يا وقال المحارب المحارب في حديثنا أن جاء طريق القلب والسيد والملك وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قال على مالك بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة كان أو كما جاءنا وضعنا مزاري الشاشي وسات استيلار ما سوى السبي د ماشي د ګړو بيزونه او یا او زاريان یا هغه څه چې هغه معلم وي او د ښکار عادتي وي د دینه ما سوا بل څه وسات نو قسم من اجره كل يوم قيراتان دو قيراتا د هر ورځ د دې د اجر ثواب نه دا کوي قيرات دا د دینار شلمي یا تلويشتمي حیثیت وي دلته مراد نه ثواب چې د دې ثواب روزانه د دې انسان دا کوي دلته قيراتان راغلي او بل روایت کې هغه قيرات دار ضرورت نه ما سوا سپیس ساتي نو هر ورځ بستا یو قيرات دا کوي دا عمل نو ستاد عمل نه دا کوي د اختلاف په روایت راغلي باندې قيراتان باندې قيرات څه اشاره دي تر اسکان دوه قسم یو هغه سپیری چې هغه ضرر دی زیات بل هغه سپیری چې ضرر کم چې ضرر زیات دی بلارم څومره پری دی پورتم څومره پری کم ځکه څوک یو په منډي وایي نو دوه قيرات کمي کا ضرر کمي ما خپل کلی پور کې حقوق کې د منډي نه وایي ضرر کم دی نو دې یو قيرات کمي یا دا په اختلاف د مواضع سره په مدینه منوره کې چې په وسه دوه قيرات کمي او قدرینه ماتو پر دې کوته یو قيرات کمي او یا معنا دادا چې کچې تسته کو ساتي او باغان کې یو قيرات کمي او که په آبادیو کې آبادی کې وساتي نو دوه قيرات چې دنو دا کمي او یاد او چې پیغمبر اسلام اول حکم کړو چې چا څه بلا ضرورت وساته یو قيرات کمي هغه نو ورسته بیا نبی اسلام تقلید تقواله وکړه بنا دوه قيرات چې دنو نو دا کمي و دا ثواب دې کمیږي دا روان د مستقبل زمانه ثواب دې کمیږي کما مزه هم کمیږي نو سوګي دا کوم عمل چې مخکې کړي هغه کې مستایو یو قيرات دا کمی سوګي مخکې نه چې سپېد کوم وخت نه ساتلې مستقبل زمانه کې ستاسو اعمالنا نیکینا دا یو قيرات نو دا کمی سوګي نه یو قيرات د ورځې عمل نه کمیږي یو قيرات د عمل نه سپېد نه کمیږي یا یو قيرات د فرض نه کمیږي او بل قيرات د نوافل نه نو هغه نه دا کمی و دا ولي کمیږي چې وساته ستاسو عمل د نیکی ولي کمیږي دا غي وجه دا دا د پیغمبر اسلام د حکم خلاف عصيان نه فرمایي نبی رسول الله استیا مساته او تاسو یو ساته دا یو او دویم دا چې دا سپیتا ته پته نشته ته سپینه ویریږي نه تا نه تا ولاړ ټول د سپو سره دې چې ته خبر نه او استاد پایسو سره تا اندر سره دې چې بلګېدلی تا ودا وینځلې دي نه به په خاوري ورلې نه به وینځلې دي په دې کړي او موږ به دې باندې کړی مونږ نه او یاد دیو جنا شریعت دا حکم کړی چې سپی وی بلا ضرورت ساتلې ملایکی هغه کوټه داخليږي دانا او یاد دیو جنا نبی صلی الله علیه وسلم مستعجل کمیږي چې خلکو ته ضرورت یې کړ کله چې سپی دې په صحرا به بیانونو کې سم دا کوټانی ورتلې سپی ور غټو د تذیف محله په کلی باندې هغه در پسې نو که سړی بیداری وختیاري ونه تختی خوریر کړي او که منډه دې نه وهله ونه نه کې وختيږي در پسې راغی مخامخ حالي نو او یا نبی رسول الله ذکر وی قرات کمیږي
چې دلته مقصود دې د خلق ویرول چې خلق تکلیف کې خلق ته ضرر رسي خلق په مشقت کې واقع کړی دي چې مشقت کې واقع کړي نه ځکه تروی ویرول جائز نه دي نه ځکه ستاسو غنا ثواب کې کمواله راځي یو قرار یا دو قراته ستاسو ثواب کمی چې دا شلمه یا سلیشتمه حصہ د دینار ده چې روزانه حساب وکړه چې ورته دو قراته کمی میاشت شپېته قراته او 300 شپېته یا 15 شپېته تاسو دنو دا کال دی نو 300 300 حساب کړو 900 بلکې سکم 800 نو 900 دا بستا په اعمالو کې نیکیو کې کمواله راځي بیا دا عمر ته حساب کې څومره کې راځي وفي قال حدثنا وكثير من شيخ وزهير بن حرب وابن زيد قال حدثنا سفيان بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى كذا او تفصيلا كالرسول او كثير من كل يوم صيامان وفي قال حدثنا يحيى ويحشو 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 قال يحيى يحيى قال حدثنا اسماعيل وابن ابن عبد الله بن انه سمع ابراهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشترك الذي لا كذب ما تجمع المسجد يوم على كل يوم إلهكم قال عبد الله وقال أبو هريرة وكما أرسل قال حدثنا يسوع بن إبراهيم قال قال حدثنا حمزة بن أبي سفيان عن ثاني رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استنى الذي لا كذب من أواسر أن فضل مسلم عليه كل يوم صيامان قال سمع كان أبو هريرة رضي الله عنه وأن يقول رب عبد وكان قال عبد وإما حدثنا له رشد قال حدثنا قال قال عمر بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل ذلك أيما أهل ذلك اتخذوا سنة أو إلا كذبا جميع الألفاظ ومسلمين عليه كل يوم إلى قال وقال حدثنا محمد بن مسلم والشام وقد وسلام على حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال بالحكم قال سمعت بين عمر رضي الله تعالى عنه وقال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ الذي لا كذبنا وقال او فجر يسقط لنا عليه كل يوم صيام وقال حدثنا ابو بكر وقال اخبرنا اسماعيل قال اخبرني يوسف بن هشام عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للمسلم ولا اهله ولا ابو فانه يفضل الذي يقال كل يوم وليس في حديث ذلك ولا أدوم ولا أدوم قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو الزاهد قال أخبرنا محمد بن دوري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الذي لا كذب جميع أو كذب أو أن يكون إن الله يجزي كل يوم ثم قال له فلك عليك يوما قال اليوم فلك رسول الله يوما قال اليوم قال يا الله قال يتكلم فأخذ وإما حدثني جوال الصحابي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن إسرائيل قال حدثنا يحيى بن كثير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك فإنه يقول من عليه كل يوم في رسول الله وحسن وباشر وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا أبو قال حدثني يحيى بن كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن منذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمرو قال حدثنا يحيى بن كثير عن الإسلام وقال حدثنا حذيفة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن أبي عن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو الذين قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدرك بالبيت ولا قدر نقصنا عليه ولا يعصي وقال حدثنا وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا النبي أن يأتيك من كل صلاة مساجد ذلك أخبرنا أنه من يأتي إلى سفيان ذلك وأدعو من شوال من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلاة لا يؤذي له السلام ولا نبي قرأ سيدنا زرع ولا زرع نګړي دي نو معنا دارا چې دا څنګه نګړي دي د پاره نه د فصل لپاره نو کې سمن عملي کول نو قرات
مخکې تیراتا د تیرات راغی نو تاویل تعارض راځي نوایا قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجه المسجد وفي قال حدثنا ابو سعيد ويوسف قالوا حدثنا اسماعيل وحسن يزيد بن على ان سعود يزيد انه كان سفيان بن زهير الشامي قال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بن وعلى كل حجابه وفي قال حدثنا يحيى ويوسف قال حدثنا اسماعيل جاءنا إلى جاءنا قال قال أنا الله رضي الله تعالى عنه وعن حجامه فقال احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجرت د حجامت په دې کې اختلاف دي دي احادیثنا نفس د حجامت اباحت د معلومي او پیغمبر علیه السلام چې افضل الادویه هغه ده د دې نه معلومه شو چې حجامت باندې پیسې غسل جایز دي نو طبيب طبابت کی ډاکټر کی دی باندې پیسې غسل دا جایز او بیا پیغمبر علیه السلام د چاکر لګولې پیغمبر علیه السلام هغه ته ویل چې خپل غلام سره د تخفیف کوي اساني وسره کوي دینه معلومیږي چې چا باندې فرض وي سفارش کوي جایز دی یو سړی مزدور دی او تر دې تر گزاره کوي دام جایز او دا معلومیږي د دینه چې پیسې اغسل نو دا جایز دي دا رواج پیغمبر علیه السلام پر لګولې دي او بیا پیغمبر علیه السلام پیسې دا ورکړي دي او تداوی په باندې جایز او پر لګولې دي او حدثنا ابو هريره قال عن الصاعي من خراج ولدي خراج سنه تاسو قواله وقال في غمر السلام ان افضل ما تدين الحجامه او هو من امثل دوائكم نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا چې بهترین هغه شی چې تاسو تداوی کوي په دې باندې حجامت اوس روایت کړی چې بعد یو صحابي ته حجامت هغه لګولو بیا د دماغ سره شو هغه بیزه لګولو چې بیزه ولګي لکه ډاکټر مثال یو ځای کې اپریشن ضرورت وي نو هغه بل ځای کې وي نو هغه ګرده درکې ته د اپنډکس اچولین اپریشن وي هغه مثال ملا درکې او ته بل ځای کې اپریشن کیږي دا څنګه وهي ما حدثنا إبراهيم وقال حدثنا أبراهيم ويزداني وقال إسماعيل إلى رسول الله والحمد لله وذكر في الدين بإذن أنه قال إن أبدال الزوجية إجابته وقلت البحر قص دا قصتوي دا دیخ دی یو بیان چې زمکه باندې راخي او دا څه ډبل شان څپټ غټه پانی لري او د دې رنگ دا جوړوالي تمایل تاسو ویلي او دې خوان معمولی شان ته کووالی ته چې نو غمایي فارسی کې ورته خوشنوي او پښتو کې ورته خبرولو او فلا تعذب صبيانكم بالغمز مع غمز کې ماشومان ته په غمز باندې غمز دې څه ویل کېږي چې د ماشوم په دې مړی کې د کې غوټه شان ته نه مدارا وکړي چې راوږي ټولګي هغه ته چې جنو دور ورته هغه پندې کې د حق د ماشوم د دې غوټو د وجه ناغه ته جنو څه پټه واچي او چې وای څو بوت سره چې جنو پورته کوي ودا چې جنو جبه کته تلې ده وسوي چې دې شي ویلو جبه کته تلې ده پورته کوي وینا دې علاج دا خوشتي باندې دي دا ورته دا به دې لپاره علاج نه ته تکلیف دې باندې مو وفي ما حدثنا عمر بن قضية قضية في قال حدثنا جلال بن حدثنا شعبة عن سعيد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول لعن النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لا نجا قاتل وقال له اسلام اسلام او دين من غریبته ضریبت خراج دې ته ویل کې نبی له طرف سفارش کوي دا دې کې متکمواله وفي ما حدثنا وفي ما يشهد قال حدثنا رجل قال حدثنا الى قوم ابراهيم قال اخبرنا الوقت الى ما قال حدثنا عمر بن الذي رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجب وأمر الحجاج وهو الساقط وفي ما حدثنا الى قوم ابراهيم وحقه بين والذي قال اخبرنا عمرو قال اخبرنا عمرو عن ابي جابر لم يؤذي عن الإجابات رضي الله تعالى عنها قال حدث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببيان تقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما سجد محمد عن صحوف عن من ذريته ولو كان سبحا لم يؤذي دا حرام وي پیغمبر علیه السلام نو ورته معلومي دا حرام نه دی بلکې دا جائز اللهم صل ما قول دي عبادت ورته ده ان شاء الله دې باندې ما وصولي او ما الحمد لله رب العالمين
plak bano hilang gak jadi bang. Oh iya gimana?